أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. سورة بقرة شروع د سورة بقرة 208 نمبر آیات دی. د څلورمې حصې دویم بابو باقیه مسله د انفاق فی سبیل الله وا چې مالونه د الله په لار کې ولګوئ، خو مالونو کې د څلورو خبرو خیال وساتئ. یو چرته کې مال دی پسیا زباتنا او ردی بدی ورپسې نه کوي، حاسنه چې مالم برباد شي او خراب شي. دویم داوا چې مال او صدقه د ریاکارۍ نه بچه کوي. ریاکاریه دا په مالونو کې مکوئ، او چې کم مال لګوئ نو باقي رضا د الله خیال وساتئ. د هغې دپاره څلور مثالونه راوړل. دوه مثالونه د منفق فی سبیل الله او دوه مثالونه د منفق فی غیر سبیل الله. اوس دې آیات کې پنځمه شرط ذکر کړي. پنځمه شرط دا دی، الله ویا دا مالونه دا چې تاسو لګوئ نو انفاق به د مال طیب نه کوئ. پاک مال به لګئ، ردی مال، حرام د سود یا رشوت د دې مالونو د خرج د صدقې په نیت د دې نه منع وکړه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو انفقوا ولګوئ من طیبات د پاکیزه مالنا ما کسبتم چې تاسو ګټلی وي. هغه مال الله ویا چې تاسو ګټلی په خپله باندې چې مال تا ګټلی. حدیث کې راځي مقدام وی رضی الله عنه چې رسول الله فرمایل صلی الله علیه وسلم ما کل احد طعاما قط، نه دی خوړلی یو کسه خوراک هیڅ کله خیر من یاکل من عمل یدی، غوره مال او بهتره د هغه مال نه چې دی په خپل لاس باندې وګټي. و ان نبی الله داود، او یقینا د الله یو پیغمبر و چې نوم یې داود و، کان یاکلو من عمل یده، د با خوراک کولو د خپل د لاسو مزدورۍ نه. حدیث کې بیا راځي بلکې د الله نبی فرمایي و ستاسو بهترینه روزیه اطیب روزی پاکیزه دا ستا د لاس مزدوری ده. او په دا روایت کې اوس بیا راځي چې پاکیزه روزیه ستاسو اولاد ده. ان مال به ما پاکیزه لګي او دارنګې اولاد به پاکیزه کې.
هغه مدارس لور کې چې د هغه عقیده برابر شي، هغه الله پیژني، د الله رسول پیژني. نو اوس خلک اکثر دا وایي یاره وایي دا بچې مولا کوم، چې وله کله یو 2 روپۍ وګټي او یو 2 روپۍ غلا پیدا کیه، بیا هغه تجارت ته وباسي. بیا چې بل لا پیدا کیه یو څو ورځې هغه ناظره ماظره وکړي، بیا هغه بل وباسي. بیا چې بل لا پیدا کړي بیا هغه یونیورسټۍ کالج ته ولیږي. نو بیا چې پکې اړون پیدا شي یا پکې شل وایي دا قاري صاحب ته حواله کړه. نو خوړون دي یا شلي یا ژبه نښلي او یا نوره څه معذوره خوار، نو بیا که ته په علم وم کې هغه بیا هم خوار داسې چې لکه نه علم کې، او کم چې با استعداد او صلاحیت والا کس هغه نورو کارونو له ورکړي. نو تا د ولې دا د الله کتاب داسې ورکوټې کتاب ښکاري چې دا به ته هغه اولاد ته زده کیې چې کم اولاد دا ستا نه زیتې وي او د دنیا د اشیاو نه بیکاره وي. نه الله پاکیزه کار کوه، ایمان والا ولګویه من طیبات پاکیزه مالونه، پاکیزه الله وی ولګوه ما کسبتم چې تاسو ګټلې وي. ومما والله بعضې د هغه مال نه اخرجنا لکم من الارض چې منګه راویستلی وي تاسو لره د ځمکې نه. د ځمکې نه یو ګوره تجارتي مالونه دي. مال تجارت په هغې کې 40 روپۍ ده چې زکات پې نه وي او حولان حول پې نه وشي یو کال، او تا صاحب النصاب د نصاب مالک لکه 1,00,000 روپۍ در سره شته یا د 2.50 تولو چاندی د دې پیسې در سره، نو اوس ما ته پته نشته چې تولا چاندی به په 100 روپۍ، نو چې هغه مقدار روپۍ در سره او دا روپیه د کوره د ضروریاتو نه سیوای. و د کور ضروریت څه دی؟ د کوره ضروریت نه نفقه، خوراک سکاک، دا تینا مراد ده. دا نه ده چې یا می دا موبایل لیخی دی او یا می آبادی لکی خودی دی او یا می جامولا، دا زیتی اشیاء دی. ضرورت روزمره خوراک تاوی چې سا سره د روزمره خوراک نه د 2.50 تولو چاندی روپۍ زائدی او په دې روپو باندې یو کال تیر شلو، نو په دغه روپو کې به په 40 کې 1 روپۍ زکات کې دا به ورکې. نو دا کسبی مال شو. او دانګیا کو دوکانونه دي، ګاډي دي، یا ځمکه ده او تجارتي ده، اخلی خرڅې ګټې له نو هغې کې هم زکات دی. او کو چرته تجارتي نه ده، ګاډی دی د کروړو دی خو ځان له دی، د ځان د استعمال دی، د کور سورلی ده، ستا ځان له ده، د ښځې ځان له ده، دارنګې د پلار ځان له ده، نو سورلی د ضرورت، نو باقي زکات نه. یا د تجارت دکان نه دی، ذاتی دی، د تجارت ځمکه نه ده، ذاتی دی واغستله، نو هغې کې بیا زکاتونه نشته. او یو مما اخرجنا دی، هر هغه څه چې هغه د ځمکې نه راوځي. نو په دې کې ما امام ابو حنیفه رحمه الله تشریح دا ده ورایي چې هر شی د ځمکې نه پیدا کېږي په هغه کې زکات دی، خو هغه عشري عشر یا نصف عشري. عشر شلمې ته وایي او نصف عشر لسمې ته وایي. نو چې کله په باران باندې اوبه شي، باران یې اوبه کیه یا یې وله اوبه کی،
او ستانه پې څه خرچه او مصرف رانلې نو بیا به پاکې عشر دا لسمه ورکې او چې کله دنه پې خرچه وشوله خرچه دنه پې وشوه 12 یا نمبر د روپو باندې دی وله اوبه واغستلې بټې دې اوبه کړلو نو بیا به پاکې شلمه ورکي نو دا د ځمکې د پیداوار مسله ده وګوره د ځمکې پیداوار به د روپو سنه یو کې زمونږ بعضې خلک ټماټر وکي یا بادرنګ وغیره یا نورې ډینډۍ مینډۍ دله دا وکي او وی دا به خرڅ کمه او وی دا روپۍ به د زکات د روپو سره ملګرې کم زکات به ترې ورک په دې خبره باندې ځان پوه که چې د ځمکې په پیداوار کې حولانې حول نشته کال تیرېدل پکې نشته چې ځمکې راویستل پیدا شو تا کټ کړه نو فوراً به کې عشر واجب شو چې کور د دې نه راوړی او د پټي نه دې وله ورکړی نو دا روپۍ دا خو ته بیا چې دې خرڅ کړه او زکات ته نه وړکلی د روپو نه د اقو روپو نه به موسه زکات ورکړي ځان له شی دی د روپو مسله جدا ده د ځمکې د پیداوار مسله ګوره جدا ده پای کې عشر او نصف عشر دی نو دې کې لږه خیال ساتل پکار دی اکثر خلک خطا شي نلای و مما او بعض دا څه نه اخرجنا لکم چې موږ لای رسلی دی تاسو لره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا الخبیث لا ویا قسمک ویا د ردی مال دا مه لګوه ردی خبیثه قرآن کریم کې مختلفو معنو باندې راغلی خبیثه کله منافق تم وی سورت ال عمران کې وی حتی یمیز الخبیث من الطیبه چې الله جدا کیا منافق د مؤمن نه کله مال حرام تم وی مائده کې وی سلام کی لا یستوی الخبیث والطیب لا برابر نه دی حرام مال ولا پاک مال دا نه دی برابر دلته دوه معنی دي ولا تیمم الخبیث لا ویا قسمک ویا دردی مال منه دا غینا یا قسمک ویا دا حرام مال منه دا غینا خاولنی معنی غوره ده ذکر رسا دا غیات نه معلومیږي تنفقون علا ویا تاسی خرج کوي ولستم بآخذیه او نیوی اللہ تاسا غیل را پخپل را وستون کی پلکه تو ردی مالا لی خسا ٹماٹر دالی نالی خپلا باندی خسا بادرنگا لی نالی زڑا جامالی نالی دارنگیا جوٹا سالن لی نالی نو اللہ ویا دا ردی مال گورا مورکاوا کرا مال ورکا او بیا با سمخ که ولگید سلورم پارا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون الله ویا نیکی نشی گٹلی تردی فوری الله ویا چه ولگوی آغا مالا چه تاسو سمینه کوی الا ان تغمدو فیه مگر چه سترگی پتی کئی فاغی کی دسترگو پتولو په بنیاد والی په شرم باندې ردی نوی وعلمو فویشین اللہ غنی حمید اللہ تعالی بی پرواد سائل شوی دی استعمال تا ضرورت دا اللہ نشتا دارنگیا سائل دیا دا اللہ چک صفتون کئی کتن کیا الشیطان یادکم الفقر ویامرکم بالفحشاء آیات کې د منع کوي د وسوسو د شیطان نه د دوه کارونو ګوره د حکم کوي یو د دا خبره کوي چې یاره غریب به شمال مه لګوه دویمه دا خبره کوي چې کره مال مه لګوه ردی مال ولګوه دا کره ځان له پرېږدوه الله یا شیطان یعدکم الفقر وعده کوي تاسو سره د غریبۍ یا ویریا تاسو لرا د غریبینا
ویامرکم حکم کوي الله ویامرکم حکم کوي دا شیطان ته اصلاح بالفحشاء په بدو کارونو. فحشا نه مراد دلته څه دی؟ بخله یا تینا مراد منع د زکات ده. جمیع فواحش پکې داخل دي. هر هغه کار چې هغه قرآن کریم کې باغې باندې رد راغلی دی او د هغه سزا قرآن کریم ذکر کړي. فحش اعمالو ته ویلې کېږي. والله یعدکم الله وعده کوي ستاسو سره مغفره د بخښنې منو د خپل طرفه. والله یعدکم الله وعده کوي ستاسو سره د مغفرت د خپل طرفه د ګناهونو. وفضل والله دلا بدل درکوي. فضل معنی سنا خلفا فی الدنیا الله دلا بدل درکوي د هغې په دنیا کې. والله واسع علیم الله تعالی فراق علم والا دی. یؤتی الحکمت من یشاء یؤتی الحکمت الله ورکوي پوهه د دین من یشاء چاله چې وغواړي. حکمت څه ته وایي؟ عبدالله بن عباس مراد تینا پوهه د قرآن ده. یؤتی الحکمت الله ورکوي پوهه د قرآن. بعد وی ابن زید ویا مراد تینا علم بالدین دی. الله ورکوي پوهه د دین چاله چې وغواړي. بعد وی مراد تینا څه دی؟ نبوت ورکوي الله نبوت چاله چې وغواړي. بعد وی مراد تینا خشیت دی. یؤتی الحکمت الله ورکوي ویرې لره من یشاء چاله چې وغواړي. بعد ویا مراد تینا حق ته رسېدله. بعد ویا مراد تینا کتابت د قرآن. بعد وی مراد تینا عقل دی. خدا ټولو مانو صلاحیت دا لفظ لري. زحاک ویا مراد تینا قرآن دی. فهم د قرآن دی دا تینا مراد دی. علم د حلال و د حرام دی دا تینا مراد دی. یؤتی الحکمت الله ورکوي پوهه د قرآن من یشاء چاله چې وغواړي. ومن یؤت الحکمت چاله چې ورکړی شو پوهه د قرآن فقد اوتي خیرا کثیرا الله ورکړی شو د لره خیر ډیر زیات. من یؤت علم القرآن فقد اعطى خیرا کثیرا چاله چې د قرآن پوهه ورکړه نو دلی لوی خیر ورکړلو. وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه علی مگر خاوندان د عقل. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر تیزی ورکوي الله په صدقه باندې. او مراد صدقې نه معینه صدقه ده. چاته نظر ویا د نظر پوره کول دا واجب دي. مومنانو صفت کې دا راوړی دی. قرآن کې وی ویوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. الله ویا مومنان خلق دی چې ای پوره کوي نظرونو لره ویریږي د هغه ورځ د شر نه چې هغه خورور دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي من نذر نذر لم یسمی فکفارته کفارة یمین. چا چې نظر ومنلو د نظر تعیین یې ونه کړو وی ویل د الله لپاره په ما باندې یو چیز نو چیز معین کړی نه دی د قسم کفاره به ورکړي. یا به 3 ورځې روژې ونیسي یا به 10 مسکینانو له جامې او یا به 10 مسکینانو له 2 ټیمه خوراک. کفاره د قسم ده. او بل حدیث کې راځي ومن نذر نذرا لا یطیقه چا چې نظر ومنو خو داسې نظره چې طاقت یې نه لري وی ویل یاره د الله لپاره به زه دا غر وړم د دې ځینه کوزیله نو د خو طاقت نه دی نو بیا به دا کفاره ورکوي د قسم. او د الله نبی ومن نذر نذرا اطاقه فلیفی به د الله نبی ویا چې نذر ومنلو او طاقت یې لري نو پوره دې کړي. نو نظر پوره کول دا وجوبي مسله ده. وما انفقتم بواغا چې تاسې خرج کوئ من نفقتین څه خرچه او ماله
او نظرتم یا نظر من یا من نظرنا سمن اختلرا فإن الله يعلمه الله تعالی فوید فاغ باندی. عبدالله بن عمر وی رضی الله تعالی عنہ چې د نظر نه رسول الله منع کړی وه ولی انه لا يرد شیئا وانما يستخرج به من البخیل ویل دا نظر دا د تقدیر نه څه پیدا نه ورکوي او دا د بخیل د مال نه الله مال وباسي صدقې نه کوي که نه نو بس یو دمې د خوله نه ایسته څه ټکې وځي نو هغه د وجې نه د بخیل د مال نه دا مال دا اوزیه الله تېنه وباسي فإن الله تعالی یعلم پوهېږي په هغه باندې د پوهې معنی دا را چې الله ته پته ده چې ستا دا قبول دی کو نه دی وما للظالمین من انصار الله نشته دی ظالمانو لره امدادي ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. طریقه دا ده گئی د صدقې کې یا مراد تینا صدقه تطوع نفلی ده یا تینا مراد زکات مفروضه ده. عامر شعبی وی دا آیات راغلی ده په باره د ابوبکر او د عمر کې رضی الله تعالی عنہ. مخکې واقعه موږ بیانه کړې وه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ټول مال د کور راوړی نو بیا د اهل څه پرېښود فقال عدة الله وعدة رسوله فبكى عمر وقال بأبي أنت يا أبا بكر والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. یا ابا بکر وستانه څونه شي مخکې کېدلی د یو خیر دروازې ته مګر ته مخکې وې د هغې نه. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي الله ویا کو په ښکاره باندې ورکوئ صدقې نه فنعم ما هي نو دا بهتره ده دام ښه ده په ښکاره باندې ورک. ګوره اصل مسله خدا ده چې په صدقاتو کې دا اصرار افضل له اصرار تا تماویلا چې په صدقاتو کې پوشوالی څه دی دا افضل دی والاصل ان الاصرار افضل لهذه الآیه. وی د دې آیت نه دا معلومیږي چې اصرار افضل دی پټوالی په صدقه کې ابن کثیر وایي دې وجې نه حدیثو کې دا راځي فضیلت راځي د صدقې پټې خو چې کما صدقه هغه فرضي وي او صدقه د زکات او د خیرات هغه وجوبي وي یا لکه سرسایه یا زکات نو هغه په ښکاره باندې ورکول جایز دي. وان تخفوا علایا کو تاسو پټوئ هغې لره دا صدقې لره وتؤتوا الفقراء لای ورکوئ غریبانانو لره فهو خیر لکم نو دام دله بهتره غوره ده غوره دام ده. ابی هریره فرمای رضی الله تعالی رسول الله فرمایل سبعة یذلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله وکسان دی الله به د یاد سوري د لاندې کې په کوم ورځ چې بل سوري نه یا امام عادلنا یو امام د انصافي و شاب نشا فی عبادت الله یو هغه ځوانه چې خپل ځواني ولګوله په عبادت د الله باندې ورجل قلب معلقنا فی المساجد یو بلا سړی چې د جماعتونو سره مینه ده ورجلان تحابا فی الله او دوه کسانه چې د الله دپاره یو بل سره مینه ده د وجې د دین نه ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال بلا سړی چې یو زنانه وله دعوت ورکړلو د فاره د ګناه او هغه نسب والا ده او ښایسته ده او دا ورته وایي ان یخاف الله زه د الله نه یېرېږم. ورجل اوم هغه سړی دی تصدق بصدقتنا چې خیرات وکړو فاخفاها پټې کو دا خیرات او صدقه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینو پته ونه لګېدله چپ لاسه چې ښي لاسه ولګوله داسې پړه صدقې ورک
او بل هو ما غدی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه بل هغه سړی دی چې ځان له یو کونج کې ناست او الله یاد کړه د سترګو نه یې اوښکې تویې شلې په ګناهونو پښیمانه دی نو الله ویا فهو خیر لکم دا د الله ویا غوره ده او بهتره ده چې تاسو صدقې وکړئ یو روایت کې راځي وی درې کسان دی الله ورسره مینه کوي وثلاثه یبغضهم الله او درې دی چې د الله بدی شي درې داسې افراد دي چې د الله ورسره مینه ده او درې داسې افراد دي چې د الله بدی شي درې افراد چې د الله ورسره مینه ده یو هغه سړی دی اتا قوما فسالهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينه فمنعوه فتخلف رجل بأعيانه ما فاتاه سرا لا يعلمه بعتيته إلا الله ويو سړی دی او قوم خپل رالی او سوال یې تېنه وکړو دا سوال یې نه د خپل ولۍ د وجې نه او نه د منصب د وجې نه هغوی ترې منع وکړله خو یو سړی په دې قوم کې دی پټ پاڅېدلو او څه شی وله ورکړله چې ښې چپ لاس پویه نه شو چې د ښي لاس څه خرچه کړله نو د دې سړي سره د الله نهایت مینه ده محبت دی ورسره او بل هغه سړی دی چې د شپې قوم دی روان دی د شپې په یو ځای باندې روان دی سفر له او دی ته دا خوب ډېر محبوب شلو او خوب وله ورلی چې ارام وکړو نو دا قافلې والا راکوشلو خلکو سرونه کېښودله او بل سړی دی دا راپاڅېدلو او تلاوت د الله د کتاب کیا قرآن لولیا یا مونځ کیا یا مانځه کې وی او دریم هغه سړی دی چې د الله ورسره مینه ده سړی دی چې د دشمن سره مخامخ شي او دشمن لا سیکس ورکي او دا سینه رایستلې ده حتی یقتل او یبتال او یا ولا الله شهادت ورکي او یا ولا پاتا یعنی هغه مجاهد فی سبیل الله او درې کسان دي د الله بدیش الشیخ الزانی او بوډا د زناکار شوقي والفقیر المختال او بلا غریب دی متکبره غریبم دی او کبرم کوي تکبر او درېما سړی دی والغنی الظلوم مالدار دی خو ظالم دی نو دا درې د الله بدیش ویکفر عنکم الله بلری کی اساسنا من سیئاتکم گناهون استاسو والله بما تعملون خبیر الله تعالی په سبانی تاسو کوي خبردار دی لیس علیک هدى ولكن الله يهدي من يشاء لیس علیک نشد پتا باندې هدا او ما د هدایت تر سوال هدایت تر سوالا مسلمانانو با صدقې کولې په فقراو باندې په اهل ذمه باندې دا خلکو چې کافرو او خو ذمیانو په ملک کې اوسېدل لکه مثال کې سما کې سکیندو اوسېږي ا ذمي دي او هغه باندې مسلمانان خرچه وکړي نو دا خرچه په شروع د اسلام کې روا وه اوس ما نفلي هسې صدقه شي خو زکات او سرسایه نشي فرضي مال به نه ورکوي وجوبي به مسلمان له ورکوي او یو کافر دی ته سره ښه سلوک وکړي او څه وله ویسې تحفه هدیه دې دپاره وله ویسې چې یاره کو دا سړی د اسلام نه متاثره شي او اسلام راوړي نو ښه به دې ته مؤلفة القلوب وایي په شروع د اسلام کې به دی له زکات هم ورکاو بیا ترې منع شو ځکه چې اسلام دی ته محتاجه نه و په شروع کې خو اسلام کمزوری او مسلمانان کم نو ځان له ډله ډېرول او جماعت نو دی له به هم زکات سرسایه صدقه ورکوله چې هلکه دی هم کو چېرته ایمان راوړي نو زمونږ سره به ملګري شي نو الله وی لیس علیک نشته دی په تا باندې هدا او ما دی ته هدایت ته رسول هدایت ایمان ته نشي رسولی
ولكن الله يهدي من يشاء الله هدایت کیا من یشاء چاله چې وغواړي وما تنفق من خیر نوات سا چې تاسې خرج کوئ څه مال فلانفسکم الله ویا د پیدې د ځانونو دی دغه مالا پیدا به تا ته پخپله میلاویږي وما تنفقون نوات سا چې تاسې لګوئ الا ابتغاء وما تنفقون او تاسې نه خرج کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د فارا د لټولو د رضا د الله دې له مالونه لګوئ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم او هغه چې تاسې لګوئ من خیر سمال یوفى الیکم پوره پوره به بدله درکړی شي تاسو لره وانتم لا تظلمون او فتاسو با کمی ونشی د ثواب ولی مخی ویا فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا چا چې د ذرې برابره ښېګړه کړې وه هغه ته به میلاو شي بدله د هغه او چا چې د ذرې برابره ګناه کړې وه نو هغې ته به سزا میلاو شي نو ظلم به په تاسو نه کولی شي للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض استاد دې ځای مصارف ذکر کوي الکه دا مالا په چا باندې ولګو دا خو ما اورېدله چې یاره مال پسې باز باطنې نه کوئ یو بس باطنه نه کې یو بدارنگی مال با پاک لگی ریاکارای نبی بد ساتی یو بخپل مال لگی پردی بنا لگوی او دارنگی نور بدا سی مالونا که کم شرایط یو علاوه بلحاظ کوي اوس ویا چې دا مال پچاو لگو للفقراء الله ویا دا مال د غریبانانو دی الذين دا غریبانان هغه خلق دی اوسرو چې دا ایثار شوي دي دا بند کړی شوي دي دا منع شوي دي فی سبیل الله د الله په لاره کې دا د الله لاره څه ده ای دا غریبان ایثار شوي دی د الله په لاره کې دی علم یادوي نو دا طالب العلم دی علم یادوي نو په ده باندې زکات خیرات دل ورکا سرسایا دل ورکا دارنگیا صدقه پا دا بانی وکا نپلی دا فرزی دا ولی کو دا دا دین لار و سیزن للار او یا دارنگیا نور کاروبارونو للارا پروجه کی دا پیسو میں سوتاو تلو گٹلو تانو دین خو پاتشو نبیا بدار سم پاتشی تدریس بم پاتش نلای گورا دا منا شوی دی منا کڑی شوی دی دا اللہ پلارا کی لا یستطیعون ضربا اللہ ویا دی طاقت نلریا ضربا دا سفر کولو فی الارض پزمکا ولی لکا طاقت نلریا زکا طاقت نلریا چه علم پاتی کیگی نو دا دی دا وجنا دا سفرون نکیا تجارت لرا الله دا مال ورکیا غریبانان آغا مجاہدین لرا چا غیسار شوی دے پلار دا اللہ کی مجاہد دیانو آغا جہادون کیا سنگرون ساتیا باندر لریا نو دا غبانی مال ولگوا ولی دا سفر نشی کولی پزمک بانی کو سفر وکنو باندر بخالش او یا با محاد او سنگر با پاتش نلاو یا مالون دیون لورکیا نو دین مراد آغا فقراو صحابه کرام او بعد ویا دین مراد اصحاب صفو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خلقو لا تیزی ورکړه په صدقه باندې چې کم مال سره وی زیته دار راوړی دی ولا ساره ما خام او بیا به ان شاء الله ذکر د مصارف او د افراد وکي دا کم جماعتونه دي نو سورته توبه کې براش چې څوک مراد دی دا ولا ورکو
دلته صرف یو قسم ذکر کړی دی عموما فی سبیل الله خوا مجاهد دی خو هغه داعی دی خو هغه دغه رنګې طالب العلم دی لا یستطیعون طاقت نه لري ضربنا د سفر د تجارت فی الارض په ځمکه یحسبهم الجاهل ګمان کیا په د باندې نه خبره سړی اغنیا د مالداره من التعفف د وجې د نه کولو د سوال نه ځان ساتي کن نو دا تا ته نه وایه چېره ما سره هېڅ هم نشته خپله دین یا د یا خپله جهاد فی سبیل الله که خپله مصروفیاتو کې دی خو ته به وایې چې یاره سپینې جامې دي خو ښکلی رومال په سر دی نوې ټوپۍ ده دارنګې یا دړی تیل هم لګولی دي سترګې هم تورې کړې دي نو خو به د الله په مینه مسي که نه نو اخیرا ځان نه پرېږدي او تا نه خبره ګمان کې چې سړی خو کروڑپتی دی غټه روپۍ ورسره در وکړه نو یحسبهم الجاهل ګمان کیا په د باندې نه خبره اغنیا د مالداره ګمان پې نه لکه ډېر داسې زه کله مولانو مجلس کې کښېنم نو ما ته وایي موږ باجوړ کې تا مالداره خلکو کې شمارو نو مال ولې نو بس وایي ستا د انداز نه داسې معلومیږي چې ستا جوړ سمې درنې روپۍ دي او رانه غواړي ما د بلا زمان یو وایي روپۍ لاله راوړه بل یو د مخ ورځې کې رالی وایي پیسې راکه قرض په لکه روپۍ یادې کړه نو ما وله د بل نه راواسې د ثواب په نیت ما زمړه ثواب به دې وشي نو هغه د ځوان د 2 ورځو نانوړې وې او بیا یې 3 میاشتې وشي خو زه بیا الله خیر داسې نور یې امیاني وایي ګیر شوی یم بله ورځې یو رالی وایي چې یاره سخت کیر یم نو ما څو روپۍ وایي 500 روپۍ را ما څه نه وي یو کس ته مې رنګ وکړم مال روپۍ وله ورکړه ده الله به خیر کړي نو به دا هم ثواب وشي زمونږ نه مونږ یې په مفته کې ګټو ثواب نو ګوره داسې مسله ده چې دا ښه خبره ده ته خرګونه ونشلی ګوره او چېرته بړګۍ خیرنانه کې د اخیره اشاره کې به ځان ښه پاک کوي چې صفا سوترې بلکل برابر چې څوک دا نه وایه چې یاره دا سړی دا ولې دا تمه د مخلوق نه کې که نو د خالق نه خو دې ونه غوښتله او خالق د چې د ځان برابر کو نو هر څه خو د هغه دي بس یو دم به دله هر څه در کوي خو دلته دا ځینې خلک هم زیتی کوي زیتی به دې باندې کوي چې دا د دکاندارانو ته او د زکات والا ورکولو ته هم ګناه ده وره د زکات مصارف به راشي دا افرادو له خلک ورکوي مدرسه ده لنګر پکې دی زکات والا ورک چې ولګوي مدرسه ده لنګر پکې نشته طالبه زفه راټولوي څه له زکات ورکوي ته محتمیم ته ووایه ته به د زکات څه کوې بلډینګ جوړې آبادي کې نو د مدرسې د آبادۍ نه خو د جومات آبادي بهتره ده د مدرسې د آبادۍ نه د جومات آبادي بهتره ده ثواب پکې ډېر دی نو جومات پې ولې نه جوړې جومات پې جوړېږي نه پې جوړېږي زکات په روپو نو چې جومات د زکات په روپو نه جوړېږي نو مدرسه پې کم مولا جوړی ولې پې مدرسې جوړې دا خو د مجاهد حق دی دغه له ورکړه که نه دا د طالب العلم حق دی چې هغه پې خوراک سکاک والا برابر کپي دا د یتیم کونډې حق دی هغه له ورک دا د ګاونډي غریب فقیر د خپل رشته دار ګاونډي ترور خور دارنګې نور خپلوان دي د هغو حقونه دی هغه له ورکه که دا به اوس راپاڅېږي یاره مدرسه کې آبادي شروع ده او یو ټن وسپنه ده او دا مې راوړې نه خدای دې په سترګو ړوند کا نو دا هیلې او دا بانې کول دا تا ته کوم دین در خوستلي دا تاسو څه شی ویلي قرآن هم ویلی کو نه حدیث هم ویلي کو نه څه بل د کدو پاڼې هم ویلي د الله نبي داسې کړی چېرته په تاریخ کې یو مثال سړی ورکړي یا یو صحابي داسې کړی چې د یو مالدار نه زکات اخیستی او دا په خپله باندې مالداره دی په خپله باندې
مالدار دی او د مالدار نه اغسته دی او بیا به ځان له جومات جوړ کړی اوس یې بانر اغسته ده کنه هغه زما سټاف ځای خو هلته دی دا خو داسې تمهیدي وایم دا خو ویره به پلانې به قبول کی دا قبولواله دا د دې په حدیث او قرآن کې ثبوت کوم ځای کې دی چې قرآن او حدیث او یا فقه یا فقها دا خبره کوي چې قبلوي او جماعتونه پې جوړوي زمونږ دلته یو که نه په دې علاقه کې کور ته سړک پخاو یو ټرالی والا له زکات ورکړی بیر دی ته هغه څه ویل راکړه زه پې سیمټ او شګه راوړم دا سړک پې پخوم نو زه مازدیګر جمع نه راووتم ما نه یو بل تپوس وکړو وی زمونږ ګاونډي داسې کار کړی خدای دې مال غرق نو ورکوه دې څه له خو به دا زکات به ځان له لاره پخ کړی وی بس خو هسې نه الله منې او نه رسول منې او نه قرآن منې دا ته کومه هیله او بانه جوړه اشرف علي دانوي رحم الله وایي دا هیلې میلې دا مستحسنې نه دي چې دا قبلوه او دا دله ورکوه دا غله ورک یو پکې را پاڅېدلی و وی دا زکات د ټرالۍ والا له ورکړی وی چې بېرته به زما د ملګري له ورکې نو هغه له حصه ورکړی او ته بېرته یې په زور اخیست ټرالۍ والا له ورکړی چې ته واله بېرته ورته ولاړی چې شا به دې بل لی ورک نو هغه نه اخیستی و بل نو چې بل لی ورکړی و هغه په یو چیز اخیستی و په کور کې وله اور اخیستی والله ښه ده د څونه بچ کړله خو شیز اوس دا د حال دی خدای دې غرقه ده به ته د الله مخې له ځې کو به نه ځې ولې دا هیلې کې دا خو د یهودو د مولانو کارو چای به دا کارونه کول ښه مولا تلی لاهور کې چانده کوله نو هلته به زما چېرته دا بیانونه به ورسره یو کس سره نو ما په دې باندې یو کلیپ کړی وړوکي بیان مې پې کړی و د زکات مستحق څوک دي نه ویله چې جومات له زکات 50,000 روپۍ را نه به ورته ویلې چې لکه په جومات زکات نه کېږي په آبادۍ څنګه زکات کېږي ویل چې زه یې قبلومه که نه بیا یې پې لګوم او ځان له په خپله دا امام کروړپتي دی ته ته څنګه قبلې د خلکو دا زکاتونه هم تباه او برباد کړو او د خلکو دا زکاتونه هم سین ته بې ځای واچل ځکه خو د ملک د علاقه د سور اور نه نوځي چې یو سکروټه نه نچوتېږي دوه را باندې نورې راچي او غریب پکې نه ختمیږي او غربت سره مخامخ یو د هغې بنیادي وجه نه مستحقینو له نه ورکوي خلک په صحیح طریقه او نه صحیح ځای پېژني او خو د عالم صحیح نه تپوس خو نه کوي ملا ته خو دې وویله هله زمانه یو کس تپوس وکړي چې داسې زکات چاله ورکو یا دا یو کس دوی درې راته یاد کړله مال څه پې کوي وی چې داسې آبادي او یا دا مال چې ناروا ده جایز نه ده دا خو ناروا ده ولې پکې دا یې دپاره نولې لارې شته که نو هغه سړي وی ما ورته ویله لا ورکوي ما ورته چې لکه ده بیان کړی دی او دا خبره صحیح نه ده چې نه مړه د څه شي ویل ما ورته ستا هغه بیان راواړه وی ما که څه شک شوبه کوي دا د نمبر یې راسره چې خبرې ورسه وکړي ویلي صاحب څادر واغېستو چې یې راته ډکه پیلې پرېښود سنانه لاړ خفه شو مولوي صاحب خفه شو ولې لکه جومات نه مې زکات ورنکړو درې او څلور چته بلډینګونه جوړاوه ټول زکاتونه د یتیمانانو کونډو خوارانو راټول مدرسو کې طالبان دي 1000 او 1500 هغه ورکه چې لنګر په چالو کې دا سوال نه کوي دا لک سوالګری رسم کړي ماستر مذهب والا هغه څه کوي طالبان رسم کړي دی بازار کې به چل لا ټولای او ایکال پلانینګ فاونډیشن کو دی نو کالونه ورکه او څرمنې راټولې نو به طالبي وخره کنه ولی بيزي پر راټولې دا ځان لالي ځان لجب کېږدي ویډزونه په واغسته بلډرې په واغسته کورونه په ځان لا جوړ کړه او سرمایه او تجارتونه په وکړه اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله سید ابن مسیب عبد الله بن مبارک رښتیا ویلیو ویل هل افسد الدین الا الملوک ورهبان سون واحبار دین ویل برباد کو درې خلکو یو ناکاره مولانو یو ناکاره فیرانو یو ناکاره حکمرانانو نو دین دې خلکو بس خلک ارتدا کوي مولا دی وای دا دی واسمان دی مولا دی بازار موړ شي مولا وس دې شي تکار ویلې او دا د بلډینګان جوړاو د طالب پکې پته نه لګي پښوګان پکې به شپې کوي سپي ولا راځي شپې له د غوېمي سپي ولا راځي
او د علي پکې پته نه لګي یوه کوټه جوړه که طالب پکې وسوه چې د امام سره او د مدرسې د محتمم سره د 100 لکو روپو ګاړی او طالب وظیفه راټولئ نو د دې عوامو روپۍ پې لګې خو د خپل ګاړی وله خرڅ که که نه صحابه خپله نه خوړله پې کونه دې له چاندې کولې چې مړه د طالبان لاړ شئ او دوی ګوتۍ والی او دانات کلي په بازار کې به کباب راټول خوارم دومره تپن عادت کړی دی په یو د کباب په کړي په لوګي پسې 2 ډوډۍ خوري دومره خو یې تپن کو او د بل جب ته د محتاجه کړی دی هر دکان ته ولاړ دی سوال هر سړي دی سوال کړی چې سار له فارغه شي نو خو تا په سوال راړولی دی نو به څوک نسوار رالی دا وایي ماله سرسایه راکړي یا به خوار نور چاله څه بل څه ورکوي او د ده به تمه چې مالم پکې څه شی راچوي نو سوالګر یې ما مستغني که وی خپل کار کوه نیمه ورځ سبق ووه وی نیمه ورځ ټرالۍ چلوه نیمه ورځ سبق ووه او نیمه ورځ دکانداري کوه ګینټه وی سبق له راځه او دا نور ټوله ورځ مزدوري کوه په دې ګینټه سبق کې د ټولې ورځ سبق نه پیدا ډېره ده خو چې سوالګر نه او سوالونه نه کوي نو څرمن یې راټولوه څرمن یې ورکوه د بازارونو نه روپۍ راټولوه او ګوتۍ ایشه صحیح ده او طالب زیفې راټولوه یو مولانو چرته یو عالم راوسې هغه زما استاد نه دی خو د استادانو په ځای دی نه دی په غوږ کې دا خبره ورچلې وه چې ده په چاندو رد کړی دی ما په داسې چانده نه دی کړی ما په دې پیټو رد کړی دا پیټۍ نه دی پیټۍ زه به دې رد کوم دا پیټو والا مې رایسار کړي خو تاسو بې نه پوهېږئ نو زه څه وکړم اوس نومونه یې راباندې یالي چې پلانې دی او پلانې دی حصه مې ده به ګوته کړم چې پیټو والا باندې مې رد کړی دی چې مدرسې له ورغلم اینه نه ورځم زه مدرسو له نه ځم اوس بله پروپیګنډه یې کړې که نه وایي دې کې تکبر دی ولې دا وایي د چا خواله نه ځي زه ټولو د غریبانانو خواته نه یم دار غریب خواته یم خو ډېرهګانو خواله زه نه ځم چې یاره دا به راغلی یاره څه شی به لاله راکړي اوله خان لالا له سړی مشو له راغلی دی او سلام له پکول ورته کېده و دا دعا م ورته نه ده که صورت یاسین ووایي صورت یاسین خاله د دعا وکړه د دغه مولا ښکاره نو دی له وایي نه راځي ولې لکه وایي متکبر یې چا خوا نه د چا مدرسو له ځي نه څه له ځي تا دعوت نه دی را کړی زه به درشم یو ځل ورغلم یو ځیله نو طالبانو څنګونو ته غاړکۍ اچلې وي دا د زیفې دا وړې وړې غونته کې بوجګۍ وي او دارنګې ماخوستن ټیم دی ناوخته دی او چې جوسونه ورسره دي نو چې د استادانو کمرې له ورغلم نو هغو ته روش پروت دی نو ما یو استاد راپاڅه او ما هغه ته وویله ما چې الله به ستاسو نه تپوس نه کوي چې تاسو د دلته روشونه خورئ او پردي واړه دي په بازارونو کې دغه راټولئ نو تاسو چاندې څه له کوئ او د بازار نه دا روپۍ څه له راټولوئ دا د دې حال بې ځای کار دی صحیح ځایونه وپېژنئ او زمونږ پښتانه خو دې الله په زار وماړي کي ځکه یې دې ماړي کي هغوی خولې بار کړي دي د بچو خولې بار کړي دي چې زمړه مهنګایي ده او زمړه مدرسه کې واچو یاره وایي زمونږ بچې خو ماشاءالله په څټ کې خوله شوې ده په څټ کې به خوله نه کېږي مردارې دي پې ووالي بیا را پارېغ شي ځان له بیا بنګړي خرڅوي او بیا نوره مرداري کوي نو ولې یا یې ګیره په نیمه باندې والي اوله رب یو رالی وایي مولام ګیره والې ده ملسم کار یې کړی چې کلین شي وکړي نو ښه دی ما خو لری ته پین شټه مو سو ولګوه ټایم ولګوه ګیره برید وخرځه دا وخره او مخکې کېږه قرآن د داسې یاد دی نو دی خو به دقه علم یې پې کړی الله وایي یحسبهم الجاهل جاهل وایي ته به پې ګمان کې اغنیا د مالداره من التعفف د وجه د ځان ساتلو د سوال نه تعفف نه کوي سوالونه د چانه نه کوي تعرفهم مخاطبات به پیجنیا تا به پیجنی دی ولرا بی سیماهما فعلامو فنخو باندی الک نخی صدا نو نخی دا دا عجز یو توازو بپکیه یو نخو دا الخشوع والتواضع یو
دویم لا تعرفهم تبه پیجن یا فالامو بانی د دیو رنگونه به زیړي رنگ به څه زیړي ولی دغه خوار ټول ورځ مطالعه کوي او بیا سبقونه وای نو بیا ورته وایي یاره وایي دا رنګ خو دې بچی داسې زیړ شوی نو خامخا خوب بېکمي خوراک بېکمي نو د هغې د وجې د انسان په مخ باندې اثر کوي که نه زیړېږي نو الله وایي ګوره پې بېجانه یا چې مخونه به زیړ شوي وي یا تعرفهم پی بیجن یا بی سیمان فنخو سرون بی ببری گمانزو تا بوزگار نیا چیره شیشه تا ودری گوڑا ولو سنگار وک مسرا پاچی بخوار رحمنده وی چی ابتا سر نینزلی او سر باودست که او بس پا ٹوپای که پتای وی خد رائی دیزا خوچ سبق نانلانرش نو دا رساست پکی سیده تیم و تا دوم نمیلاوی اوس خو طالب جان د ورځې پنځلس سر غوړی سبق سې غم نه دغه دا دومره ټیم چې د بډاول لګولی کو دا د دومره سبق له ورکړی وی نو تا به د علم رسوخ لیدلی وی چې تا څومره مضبوط علم کاو د دې د وجې نه به مفتي رشید احمد رحمه الله په مدرسه کې به سرونه خرول په میش کې په میش کې به یو د سر خو وړوکی او کو غټ ویل دا په دې سر غوړولو په ګمنځولو ویل په دې ټیم دا فارغه سړی غواړي او طالب جان خو څه فارغه نه هغه چې د درس نه وزګار خو تکرار به کوي تکرار نه چې وزګار شو آرام به کوي او د آرام نه چې وزګار شي بیا به خامخا څه روجمات یې ځان له برابروي او روجمات نه چې برابر شي د تراو بندوبست به کوي د تراو نه چې وزګاري زرې زرې به بیا به کټ ځان اچي او کو درس یې ورکاو نو بیا به مطالعه نو تا ته پکې ټیم به کم ځینه میلاو شو خو ټیم به هله میلاویږي چې سبق ورته قضا کړي یا به ګنټه سبق قضا کړي یا دوه نو هله به ډول او سینګار کوي د دې نه مراد ګوره دا نښه نه ده په دې کې چې تور ټاکي دا نښه دی نه د دې نه منه راغلی لکه یو تابعه بل ولیدلو ویل چې یاره په دې مخ کې دی په دې تندي کې دی دا تور ټاکی نه وی نو ښه به وي دا به بد ګڼو ظاهره خو دا د ځنې ځایونو یا کېدی سرونه درانه نو دغه دا سر اصولی خو دا اکثر به د سنگي مرمر کېږي ښه سنگي مرمر نه دی په دې باندې دا داغ پیدا کېږي چې کله به جانماز ودرېږي په چټایي باندې نو دا نه پیدا کېږي خو چې کله په سنگي مرمر نو دا داغ دا د دې ګټې دی دا ما تجربه کړې ده ځکه موږ چې کراچۍ کې وو طالبۍ کې نو باقي اکثري طالبانو به یو به دې پخه کې د دې دغه خواته چې غوټه کېدله توره او یو به په دې تندي کې به داغ کېدو نو د طالبانو خو به کېدل او د دغه نو بریلیانو به پسې سوی نیولی و هغوی به کې سم قطع کړی سوی چې خلک وایي چې تاجد گزاره دی لکه او بعد ویا چې نماړه تعریفهم پی بجن دیو لرا بی سیماهما فعلاماتو باندې ولیا وی من کثر الصلاة باللیل حسنت وجه النهار د چا چې د شپې منځونه ډېرې نو ساري د مخ نه رڼا زیات نو تا ته بیا پته لګي که نه چې دا سړی څه دی تهجد ګزاره دی او دا تهجد کوي نو د هغه د انسان مخ پته لګي صحیح ده پاک خپل نورانیت خپل رونق پکې راځي نو چې د چا د شپې منځونه ډېرې نو د هغه نه سر د مخ نه رڼا زیات نو تبه تعرفهما پی بجنی بسیماهم فعلاماتو باندې لا یسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه په واضح خوله خولې نه یې واضح کړي دا چلې کړی خولې مو څه واضح کړي او لاس یې مو څه خور کړی الحاف لا سوال لهم اصلا د سره مړه سوال نه کوي د سره سوال نه کوي ولی ویغایبکونا جاړي الله ته د شپې او سوالونه د چانه نه کوي سوال د چانه نه کوي نو تم دا ځان کې د دې آیات ځان څه کې مصداق وساجي جوړ که ځان کړ وی د الله نه به یې غواړم د مخلوق نه به یې نه غواړم اوس هم خلک هغه د محتاجه کوي ټوله دنیا په دې پسې پسې ده چې مولا تعلیم موږ ځان ته محتاج وکړو ټوله دنیا د یهودو نه واله
د نصاراو پورې او سره د مسلمانان براینه مسلمان په نوم مسلمان هغه هم پکې څه دی اوس ورګډ شوی دی نو هغه هم پکې شامل دی هغه دا وایي چې عالم طالب دا ما له راشي او ما ته سوال وکړي ما ته وینا وکړي نو چې تا ته وینا وکړي نو بیا څه کافر ته یې ولې نه کوي اخو مله ورکوي یو غیر مسلمه دی چېرته ویلي چې لکه زما اکاونټ ته یو اتانې راواچوي ستاسو بیا نه کېږي اکاونټ یې جوړ کړی نو چې اتانیز ور واچوئ نو چا پېژني نو هغه کافرو اتانیز اربونو روپۍ وسوي او د دنیا مخلوق نو چې یو اتانې در واچي نو ګوره غیر مسلم یې مولا ورکوي صحیح ده په سوال باندې چې ته د هغې نه غواړې خو د مؤمن شان دا دی چې هغه به سوالګر نه وي په مسجد نبوي کې به صحابه کرام به وږي ماښام به څه چل وکړو ماښام به ورسه دا چل وکړو د الله نبي ستا که د څو روټۍ د څو میلمه وې وې دوه وې ته درې بوځه ګزاره به وکړي که نه ته څو بیا لکه پنځه وې ته شپږ اووه بوځه د الله نبي به د ټولو نه ډېر بول 10 کسان 12 کسان 15 زه به د الله په مدرسه کې اویا صحابه و سمیت د ابي هریره رضی الله عنه زیپه کڅوړه به ولا نه ورکوله جومات ته به ماښام خلک رالی بس چا به درې بوله چا به پنځه بوتله چا به لس بوتله خبره خلاص شو هیڅ مسله نه د الله نبي به د ټولو نه ډېر بوتل ښه وږي به چا ته به یې څه نه ویل او د جومات په دروازه کې به وغورځېده او خلکو به وله په مرۍ او په څړ باندې پښې کېښودلې ویل یاره میرګي پیري په ابي هریره میرګي دي میرګي ویل چېرته ولګوه معده کې به څه نه وي څه به ذاب شو او به غورځېدلو او دارنګې وی دغه به یې راوړله غونچک د کجورو او دا به په جومات کې ځوړن کو نو دا به نه وه چې د دې زمانې چڼې چې ورځه پیسې یې ووړی نه دا به ځوړن کو نو صحابه کرام د چا به چې یو دانه ضرورت وه هغه به یو خوړله چې څوک به ډېر زیات وږی و هغه به دوه وخوړي نور به غونچکه خشان ځوړن نو په طور د ضرورت نو خلکو به راوړله پسې بتله نه وساجي او که د الله پیغمبر جهاد لا مطالبه کړې ده نو د چا نه یې کړې د خپلو مجاهدینو نه یې کړې د خپلو صحابهو نه یې کړې ده په کلي کې نه دي ګرځولي او نه علاقې ته ویلي دي عام چې اله مالونه راوړئ د صحابهو سیرت یاد که ښه په شا باندې نه یې ورغلی جوړ نه لا اله یسألون الناس الحافا خلک وایي جدید دور دی جدید دور دی انګریز وایي اسمان ته وخوت سپومۍ ده وایي خطی دی ګرځي پکې صحیح ده جا دې په هوا روان کړی موبایل یې دله جوړ کړو هغه دی د کوم ځای څه خبرې کړي ستا هم تصویر ښکاري د هغه هم پکې ښکاري نور داسې عجیبه عجیبه شیونه یې دله جوړ کړو داسې دروازې جوړې کړې چې ته ورته راننوځې په خپله کولاویږي چې دننه کښېنې نو وساجې بنده شي او طالب د زیپې نه خلاص نه شو حقه طالب دی او طالب دی او طالب پلان د سیکل نه ولیدلی دا عضوي سې اوس ګاړی لانکوزر دی الله دله ترقي درکړه په ښه مکان کې د نیکه شپه نه وه کړې اوس لنټر دی مزېدار کارپېټ دې په سترګو نه ولیدلی او اوس لا ښایسته قالیلونه دي ښکلي ښکلي دانګې ښې آبادې نو دا زیپه هم پکې درې که که نه دا ترې نه وباسه دا سوالګري بس پې ختمه که نو دې سره علم کې دا نه راځي باندې خلک وایي ما د یو کس ویله وی دا به راته ګرانه شي دا لنګر نو ما چې زه خو یې نه چلوم الله ته م سپارلی دی چلیږي به لیونی نه چلېد بند که نو بیا ما ته وایي چې یوه نوڼۍ ډوډۍ به زموږ نه درتلله هغه دې راباندې بنده کړه ما ویل ما خو دقه کوله چې دا بنده شي نو ته یې راوړه که نه په خپله دا اوس طالب ته سوالګرګۍ چې زیبه راوړی الله مو بخه او دروازې ته خوار ولاړ دی او بیا په هغه سار یخنۍ کې شړېږي چې باقي سپین بار ته نه وځي او دا به وروره رپېدلو د ګوزني په شان او بیا په چقړو کې او په بارانه کې او بیا په دې تورتم کې او بیا په دې روجه کې یوه روجه کې خوار ګرځي
نو هغه خوربتي څه وخوري یوه نوڼۍ به یې دومره خوړل نور به یې نور وله راټولوله دا غټ به ورته کېناستل د ماتې منګري نو بس هغو به ترې وواله نو خوار به بل راټوله کړله منډې تړلې به هغه والي نو په دې به اولاد باندې لږ رحم وکئ ښه ی بچیم به ولله مدرسې ته پوس کوئ او هغې له خپله وظیفه فیس ورکوئ چې هغه د سکول لیبیک د یو یونیورسۍ او د کالج په زراو میاشت د یو کالجیه 115,000 روپۍ دا میاشت لګي د استل خرچه مې بیله ده د موبایل خرچه مې د فیسبوک بیله ده او د نت دا بیله ده وای فای بیله ده او ورور انډیوالي مې په دغه کې دغه بیله ده چا ونه ویله چې منډه کالجي زیپه راټوله وه چا ونه ویل چې منډه د زیپې کالج له دې ولېږم او د زیپې سکول له دې ولېږم خو طالبه نو هغه زیتي شي خیراتي شي دا طالب څوک په اولاد کې حسابه یم نه زاوی کو مړاو کو ژوند دی او لیونی او کو جاړی او کو خاندي او دارنګه کو بیمار دی او کو روغ دی خو د خوله خو یې بار ده که نه مینګایي ده وایي لا یسألون الناس الحافا لا سوال نه کوي د خلکو نه په وازه خوله شیخ طیب صاحب ویله وی دوبۍ ته تللی ومه نو ویله پښتنو اجرو له ورالم یو ملګری مې و هغه ویل بوتلم اجرې ته اجرې کې څه کسانو په کړکو باندې دانګل وی ما ملګري ته ویل چې دا ولې منډې وایي ویل چې دا د مولانو نه دغه کېږي دا تنګ کړي دي چې چاندو والا رال ویل په کړکو دانګي په کړکۍ باندې ویل دانګ ویل ما ورته چې خدای م غر که زه هغه مولانې م راځئ زه خو یې ځان له خرڅوم زه یې ورکوم خلکو لره زه خو د چا نه چاندې ماندې نه کوم زه یې بل له ورکوم نو خلک دومره تنګ شوي سیزنین نه تپوس وکړه بله ورځ مې د یو څه شپه وویل دې ځله مولوي صاحب راغلی و مال ولې ویل چې د الله بنده چې ساره چې 10 ګاکانې نو 20 پکې مولاني نو مال هغې څه وایي وایي هغې دغه شیز کوي بس غواړي هر سړی راغلی په خدمت پسې وایي تلی دی نو مدرسې د محتمې تپوس کوي څه شوی خدمت له تلی خدمت نه دی سوال له تلی سوالګر دی د صفا وویل سوال له تلی ښه مولان ښه عزتمن خلک قسم دی دومره سپک شو د خلکو په نظر کې چې د پوڼۍ نه ولېدل 1 روپۍ له راغلي دي 1 روپۍ له تنګ دي د باندې ولې د باندې تنګ دي په بازار کې ته څوک سړي مشي نه وایي جب نانوی دا موله دکان له څوک دعوت نه درکوي ولې وایي جب نانوی دکان له څوک نه راغواړي او الحمدلله ثم الحمدلله موږ بازار روان یو نو په ګنټه کې پورته نشو د دې د وجې نه موږ پیدل نه ځو ولې دا خو د خلکو مینه محبت دی که نه دوست پې مول هم نه دی راوستی چې راځه مړه خپله خورو خپله به خورو لیونی مو جوړېږو دین به کوو خپل دین دی نه ستا د پلار دی نه زما چې څومره د وس او هغه به کوو چې څومره م نه وه به ډډه به و خوب خو چا وړی نه لا اله یسألون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه په واضح خوله وما تنفقوا الله چې خرج کوئ من خیر سمال فإن الله به علیم الله تعالی فاغه باندې پوهې دی الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار ترغیب ورکړي الله انفاق ته الذين لا کسان ينفقون اموالهم چې د یا خرج کوي مالونه خپل باللیل الله و یا د شپې والنهار او د ورځې سرنا کله کله پټ وعلانیه او کله په ښکاره فلهم الایدی ولرا اجرهم ثواب د دیو دی عند ربهم فنز رب د دیو ولا خوف علیهم نبا یری فدیو باندې ولا هم یحزنون ولا نبدی غمجن شي دا آیات راغلی او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په باره کې هغه سره 40 دینار و ایمان دی ته وایي ساجیا د صحابو ایمان زده که 40 دینار او 100 د شپې ولګول راووتلو لس شپې غریبانان له ورکړ بیا سهار را پاڅېدلو لسې د سهار ولګول بیا ورځ نیمې له لاړه لسې په پټه باندې خرج او بیا لسې علانیتن صحابې صفه له ویوړه 40 خوانه وسو 40 خوانه لاړ دا خو صفاتو ځکه خو الله مینه کوله جبریل رالی علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ارا وی ومی لیدلیا فی ثوبنا لم ارا
وی ومی لیدلی یا جبریل فدس جامه کې چې کله مې نه وی لیدلې نن دې څنګه بدله جوړه اغوستې داسې جامې خو تا کله نه دي اغوستې نا ورته ویه د الله نبي دا جبریل ورته وایي و یا رسول الله ابوبکر جامه اغوستې وه روپۍ خو یې ټولې ولګولې او د ریخمو دوکانونه یې هغې صدقه کړ مالداره سړی نو جامې واغوسته د ټراټه پیړه جامه وه او تڼۍ پکې ولګولې د کیکرو نو داسې و صحیح ده او هغه جامه الله ته خوښه شوې وه نو ملایکو ته اعلان وکړو ویل دقه لباس وکئ کوم چې ابوبکر کړی نو په دې خرچه او صدقه باندې الله ته ځان دومره نږدې کړی نه لای نه به ایره په دې باندې او نه به غمجن شي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان د دې ځای د 283 نمبر آیاته پورې دا دریم باب دی د اخرې حصې په دې باب کې څلوره خبرې ذکر کوي څلور اول آیات کې زورنه ورکوي سودخورو لره حرام خورو ته وایي ګوره د دې سود نه منع شیه دویم بیا تخویف اخرویه دی او دریمه خبره بیا بشارت دی او څلورمه ذکر د امور انتظامیه دی دا څلور خبرې دي زورنه ده تخویب اخروی دی بشارت دی او امور انتظامیه دا څلور خبرې غټې کوي اول آیات کې زورنه ورکوي سودخور لره الذين لا یا کسان یاکلون الربا چې دوی خوري د سود مالونه د سود مالونه خوري ګوره یو ګوره ربا په دوه قسمه باندې وه یو ته وایه ربا نسیه او یو ته وایه ربا الفضل دې کې ربا الفضل ربا دا ویلې کې اصل کې مطلق زیادت ته مطلق زیادت ته سوی ربا سود پاره او بیا په شرع کې ویل کېږي الفضل بلا عوض یعنی الفضل زیتیت څه شی غسل بلا د عوضه لکه مثال راواله و ساجیا تعالی ز 100 روپۍ درکم او ته مال لس ورځې بعد 1500 راکړي نو دا 1500 څه شي راکړي نو الفضل بلا عوض نه زیتې دې راکوي عوض نه ما خو څه شی نه دي درکړي و دې ته څه وایي سود بیا تا ته ما ویلو چې ګوره دا قرآن کریم کلیات ذکر کوي کلیات پیژنې کلیات دا ویلې کې وساجي غټې غټې خبرې ولې کو دې تفصیل کوي په یو سودی مثلا نو به شل جلد وي نه کلیات یې درکړل غټه خبره وکړله نورې ول حدیث تشریح لراوړ او بیا د حدیث شارحین پیدا کړه محدثین مفسرین فقها هغه ول افراد رجال پیدا کړ ذکر چې دا شي د پار رجال کنه للحروب رجال وللثرید رجال د ماته خپل سړی دی او د جنگونو خپل نور سړی معلوم دی نو دا شي د بار خپل فن ماهر خلق دی نو دا سودی هو بس الذين ياكلون الربا خلق لا ويا چې سود مالونه خوریا هغه له زورانه ورک بل مقام باندې ويا واحل الله البيع وحرم الربا الله حلال کړی دا تجارت او الله حرام کړی د سود کاروبار بزغه وی وسنور تشریح قرآن نه دا کړی چې دا سود په څه کې دی نسیا ده څه شی دی ثمرغی ده خوراک دی څه شی دی
بس دغه ویا چې بس سود حرام دی. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې تشریح کوي وی سودا په شپږو شیانو کې دی. حدیث مبارک دی الفضة بالفضة، الذهب بالذهب، او الحنطة بالحنطة، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، سواء بسواء، یدا بید والفضل ربا. دا حدیث دی. د الله نبی ویا سونا په سونا، چاندی په چاندی، غنم په غنمو، وربشې په وربشو، او کجوره په کجوري، او مالګه په مالګه. دا به د الله نبی ویا لاس په لاس ورکوي او زیتی پکې سود دی. نغ واله هو سیره لکه کجوري واله سیر را کوه، بس نغ کار صحیح شوله. توله سونا والا توله را کوه نغ، سیره مالګه والا سیر را کوه نغ کار. کو پاو دې پیدا باره کړه نو سود دی. دړی وربشې والا بس دړی وربشې بنا کې، او بده کې ردی او جید برابر دی. جیدها وردی و سوا، د دې کاراو کوټه برابر دی. دا بنوي چې زما غنم خدي او د دا بیکاره، نو دا ښه غنم دړی ورکاو، بیکاره غنم ته دوه والا نه. جیدها وردی و سوا برابر، کو ستا بیکاره یو کو خیا خو سرابر برابر. صحیح ده. دا په اټکلونو نه خرڅي. دا شپږ څیزونه یاد دې کړه. شپږ: سونا په سونا، چاندی په چاندی، او غنم په غنمو، وربشې په وربشو، کجوري په کجورو، او مالګه په مالګه. دې کې سود دی. د دې نه ما سوا مزې کوي سود نشته. د قید اعظم روپۍ پکې نشته، ریال پکې نه، ډالر پکې نه، فیلډر پکې نه، وریجه پکې نه، وسپنه پکې نه. نو نور څه غواړي؟ تاسو خو د مولانو به د خلکو د دنیا تنګه کړي. بلډر کې کم دی سود؟ بلډر خو حدیث کې نشته، نه قرآن کې. صحیح ده. او د قید اعظم روپۍ خو پکې نشته چې زر دله درکمه او میش پس لاله 2000 راکې. دا سود دی کو نه؟ سود ته ووایي که نه تاسو کلي چې زر درکم او بیرته لاله 2000 میش پس راکې، سود دی. نو دا قرآن او حدیث کې نه وي. دا 75 دی، 75 سالي وشو. 75 سال ساده روپۍ وشو. نو څنګه پکې سود دی؟ صحابه خو 300 کاله وشو د پیغمبر. نو نه دی دا روپۍ په قرآن کې شو نه حدیث کې. نو اوس به حضرت له جواب ورکړي که نه چې وایي چې تراویح لفظ په قرآن او حدیث کې پیدا کړ. وی سود پیدا کړه، ته خو تراویح پرېږده وه، سود درته موږ روا کوو. سود په قرآن او حدیث کې نشته وی. دغه یو شپږو شیانو کې ذکر کړی. نو اوس بلن راته وشوي فقها دا وایي که نه. نو فقها چې وایي نو موږ فقها په دې اجماع کړې که نه دا تراویح هغوی وایي چې جایز دي که نه. نو ولې نه منې؟ نو دا کم خلک چې وایي چې په قرآن او حدیث عمل کوم هغه غټ سودخوري. دا سود کوي ګوره، والله چې دا چاته نه وي یو سودي. دا به دې اسره نه کوي او دا په قرآن او حدیث کې نه، او دا کوي سود. دا بلډر هم بنیسیان خرڅوي، دا بارګینونه کې پتو هم دی ورکړي. دی وایه چې بارګین کې دا په قرآن او حدیث کې نشته، نو ګاډي په نسیا خرڅول په 6 لکه او بیرته د په 15 لکه غسل روا ده. نو قرآن او حدیث کې نشته، نو ظاهره خو سمه ده که نه؟ چې په قرآن او حدیث کې نشته خو سودي شوي. نو ځان لکه دا ځکه خو تالی تندی نه سړېږي د چا، په بله باندې روان دي، صد به خلاصېږي. نو نه په خپله پوهېږي او استاد نه د بل پوهې ته غوږ دي. نو ما درته و چې راشه قرآن درته و، په قرآن دې پوه کړو. حدیث رسول الله درته و چې دې پې پوه کړو چې ساله بیا د امت مصلح جوړ شي چې امت سمې لارې له راولي. بیا به نه وی چې ساره یوه مسله کړې، اخ زه خطا شوم او ماښام دې بله کړې، وخ دا خو داسې کار وشو زما خو فکر نه و. نو بیا به دا خبرې نه کوې. دا یاد که قرآن یاد که، حدیث مبارک یاد که، او بیا امت مصلحه ته راوځه او اصلاح د امت مصلحه وکړه، د نارینه وکړه، د زنانه وکړه، د دکاندارانو وکړه، د تجارتګرو وکړه، د بارګینیانو وکړه. دا ټول وکړه که بیا به کتاب البطن نه ورکې پتوي. خو اوس خو پتو والا ډېر دي، خلک ډېر دی، عجب کې سم څه پرتي. بارګینیان مفتیان، کارخانهدار مفتیان،
ډاکټران مفتیان زمینداران مفتیان تجارتګر مفتیان صحیح شوله ښځې مفتیانې بوډایګۍ مفتیانې شادي شده مفتیانې بلا واده والا مفتیانې صحیح ده خواښې مفتی ده نګورې مفتی ده د مفتیانو کلی دی راجمع کړی څه غواړې ستا د مولا تاسو هسې علمونه کوئ خلک کم ځای ته رسېدلی مفتیان د پکې پیدا دي اوس راغلی نو امیر زموږ نه وایي او سبق خلک مفتیان شو هغه حد اکراس بډې راوالي یو زمانه تپوس وکړه د روژې په دویمه ورځ ما ته وایه داسې سرسایه دا خو صرف کجورو کې راغلی ده او دا مالا او صرف سود مال په دې شپږو شیانو کې راغلی ده مال نور خو څه کې نشته سړی رنګوه رنګوه مال چېرته دی خوار شوی ده چېرته یو مولا نه دی اورېدلی دي ته مال په کومه لار روان یې داسې ډېرې مسلې دي ګوره قرآن حدیث کې صراحت نشته اتی اشاره ده بس قرآن اشاره کړې ده الذین یاکلون الربا بیا ګوره حدیث کې راځي زید غالبا اسامه رضی الله عنه د یو سړي د یو چا نه ځمکه اخیستې وه ځمکه یې اخیستې وه په نیسیا بیا ورسره روپۍ نه وي نو بیا دې هغه ته ویله ویلي صاحب د باندې بېرته خرڅه کړمه نو ویل قرض باندې پکې خلاص شي او څه دې چې راواوښته هغه به درکړو نو څه لکه به زر یې ترې اخیستې وه نو ویل روپۍ راسره نه کېږي بس په 800 یې بېرته وله ویل بیا به 200 درکړه هغه دا خبر عایشې ته رضی الله عنها له چا ویوت چې داسې کار یې کړی نو هغې ویله وی اسامه ته ووایه چې د رسول الله سره دې څومره حجونه کړي او څومره منځونه نو ټول دې باطل ټول عبادتونه دې ویل لاړ ګوره دا بې دې بېرته واپس کا دا بې واپس کوی دې مسله ده پکې په نسیات چې ته په زر باندې آلې او په 800 یې بېرته خرڅې واپس کویل دا کار بس هغه واپس نو بیا هغه کس هغه ته جواب ولېږو نه ته بس معافي وکړه بېرته مې خپل چیز راوړه نو په چیز کې چې بدلون نه راغلی او دې ته اقاله وایي په دا چیز دی دا مې د نازې به 100 روپۍ بس ونه لګېد یاره کو الې بېرته هغه 100 روپۍ راو درواله او که تغیر مې راوستی دی پکې څه مې وله خراب کړي بټنې مټنې بس کټ کړي 100 روپۍ 50 ته کټ که سلګون کټ که 200 کټ نو هغه کټ که نور ولې ته اقاله کې دا کې او دا خو حدیث دی چا چې اقاله وکړه واپس یې نو د الله نبی ویا د الله به د قیامت په ورځ باندې د ګناه واپس یې وکړي بس تا ته به معاف نو ګوره دلته کلیه ذکر کړي دي نو بیا به دې کې اوږد تفصیل دی چې فقهای کرامو دا فکر وکړو نو به دې کې علت معلوم کړو علت چې دا شپږ شیونه کې د الله نبی ولې سود ویلی هغه نور شیونه هم شته نو بیا یې ویل امام بونې فرحم الله چې هر هغه شی چې هغه په وزن خرڅېږي او جنس یې وي چې په تول خرڅېږي او جنس یې نو بس حق کې به سودي سونا په تول خرڅېږي او جنس یو دی سونا په سونا نو دا په تول خرڅېږي نو چې په تول خرڅېږي او جنس یو دی نو توله چې راکې توله به در کوم او غنم ما په تول خرڅېږي او جنس یو دی غنم په غنمونو چې سیر در کوم نو سیر به راکې اوس کو چېرته جنس یې بدل شو لکه غنم زه در کوم او ته لاره وربشي نو زه ته یې کوه 2 سیره وربشي او سیر به له غنم در کم ولې جنس بدل شو علت پکې نشته نو دې د علت او څه وایه وجه ورته وایي نو اوس وریجې خو د پیغمبر په زمانه کې نه وي که نه نو اوس وریجې چې سیر راکې او سیر در کوم دې کې سود دی صحیح شوله او چې وریجې در کومه او دال لاله راکې پکې 2 سیره نو جایز ده ولې جنس بدل دی دال ځان له شی دی او دغه وریجه ځان له شی دی نو دا څه سر شی ګوره سر دې به خلاصېږي اوس مانټه ده نو مانټه په دانو خرڅېږي نو پای کې تول نشته نو په دې کې سود نه نشته اوس کو په کوم ځای کې په تول خرڅېږي لکه پنجاب کې نو چې سیر مانټې راکې سیر به در کوم کو سیر مانټې مې دله درکړې 1.5 سیر دې راکړې نو سود دی رده به خلاص شو
نو چې په کوم ځای کې علت وموندلی شي دا دوه علتونه دي دا یاد ساته چې د شي په څه خرڅېدو په تول او دارنګې جنس یو و نو باقي به سودي دا مسله چا روي فقهاو او په باریکو مسلو څه کېدل پوهېدل که نه وساجي هسې احسان کار نه دی امام ابو حنیفه رحم الله ناستو که نه مجلس کې سړی رالی درس دوران کې به ګیټ باندې راننوت نو څه ویل یا ابا حنیفه امام صاحب ویل ولې ویل واوین څه ویله واوین هغه ویل واوین بس فی السلام علیکم نو ویل وعلیکم السلام سړی لاړ شاګردان یې شو چې دا کومه ژبه وه چې دا خو واوین دلې دی او خبره خلاصه کړه سړي څنګه تپوس نو امام محمد رحم الله وروسته پوښتنه وکړه چې دا سړی راغلی او د درس په دوران کې هغه ویل واوین اتل واوین او هغه سړی لاړ امام صاحب د ده پوښتنه کوله چې په التحیات لله کې دوه واونه دي کو یو نه به تا ته هم پته نه وي امام ابو حنیفه ورته ویله چې دوه واوه غوره دي ګوره التحیات لله والصلوات یو واو دا دی او بل والطیبات او بعضې داسې راغلی دی چې التحیات لله والصلوات الطیبات نو بل واو پکې نشته نو ویل یو واو چې کو دوه نو ویل واوین واوه به داسې باریکو پوهېدلو ښه اشاراتو تاله اوس زنانه بار تاویدله را تاویدله د مسلې پوښتنه یې کوله هلته طالبان ورسره ناستې درس شروع دی نو زنانه د شرمه نشي راننوتې خواره یو ځل ګیټ کې سر راښکاره کړي بیا راښکاره کړي هلته خو خلک دی ماشوم لیک مڼه ورکړې وه مڼه یې وله ورکړې وه او چاړه ورسره ده ماشوم درسګاه ته راننوت امام صاحب یې مڼه ورکړې دا زنانه راکړه بر ولاړه جواب غواړي هغه بس په میز باندې مڼه دوه چانډۍ کړه او بېرته یې وله یو کړه ویل زه دا وله ویس واپس یې ویوړله شاګردان اریانو چې درسګاه اختتام ته ورسېده ویې جي وی دا دې څه چل وکړو مڼه خوراک له راوړې وه تا واپس کړ خوراک نه نه وه زنانه ویل چې روژه ده او بیماري مې ده او بیماري او استاجي نه ودرېږي نو هغه ورته ویلي وه چې سپینوالی دې نه یې لیدلی نه ګوره روژې د باندې نشته دی سره مڼه سره بیماري وه خو تا لی راوړه والي به دي مڼه به دې خوړلي جزا زما خیال چې ډېر ښځې رحم وکړو مڼه یې راولېږله چې سړی به وږی شوی د مسلې پوښتنه پکې کوله دا په باریکو باندې وسادي پوهېږي ښه باریکې مسایل د ائمه باریک بیني باندې دا پوهېږي د دې د وجې نه پوهاوی که نه وایي دا محدثین نه دي محدثینه وایي دا چې دي که نه نو وایي دا څه دي دې ته سټور والا وایي سټور والا دوایانې چې خرڅوي او دا پانساریان دي او دا دغه دا فقها نه دي دا فقها چې دي وایي دا حاکمان دي طبیبان دا دي لکه ګوره دوایي خو ډاکټر لیکي که نه نو سټور والا له ورشه منډه وی په تشو میدان دی او یا مې وی په دې کې فرق دی هغه د لنګ نو به ډاکټر له لاړ شي هغه څه ډېر شی دوایي ده خو له نه درکوي اوس راشه محدثینو لره محدثین فتوا نه درکوي حدیث یې راجمع کړي خو فتو کار دله نه کوي بس حدیث هم دله راجمع کړه که نه یاره د پیغمبر د دنیا سره حدیث هم راجمع کړي بخاري راجمع کړه مسلم امام بخاري خو فقیه دی دا محدث هم دی مسلم راجمع کړه ترمذي راجمع کړه اوس یې راوباسه مسلې که نه ما باندې څه کې نو بس هغې له فقها پیدا کړي وو که نه دا د مسائل له ویستله نو هغه مسایل یې ولې کتابونو کې ذکر کړه نو دا هر پن خپله دای که نه مولای وساجي الذین لا ویا کسان یاکلون الربا چې دی خوري د سود مالونه د سود مالونه خوري حدیث کې راځي
ابي هريره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زرا لما په هغه شپه باندې چې په کومه شپه اسمان ته خېجولی یم په یو قوم باندې بطونهم کالبیوت خېټې داسې وې لکه کوټې خېټې کوټې وې فیها الحیات او په هغه کې مارانو تورا من خارجنا د بهر نه په نظر باندې راتله د دې په خېټو کې وی ما پوښتنه وکړه من هؤلاء یا جبریل ای جبریل دا خلق څوک دی وی جبریل ویلا هؤلاء اکلة الربا دا ساده امته خلق دی چې هغه سودونه خوړلي دي د سود مالونه نو د خېټو نه ولا کوټې جوړې کړې وې او واکې ماران ګرځېدله بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لعن آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه د الله نبی ویا د الله لعنت دی په سړي باندې چې سود خوري او په بل باندې خوري او لعنت دی په ګواه کېناستونکي باندې چې ګواهي کېناستې په اسلام کې نوم دی او په کاتب هم د الله لعنت دی چې چا ولا دا خط ولیکلو نو په ګوام لعنت دی په کاتب هم لعنت دی او په خوړونکي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د الله نبی لعنت وکړو یو په سود خور باندې په کاتب او په ګواه والواشمه والمستوشمه او هغه ښځه چې هغه لګیه څه لره داغونه خالونه لګی او هغه ښځه چې هغې له لګولی شي شین خالي زبان دي په هغې څوک او مخکې چې چا کړي توبه دې وباسي او بس مخکې خو ناپوه خلک نو خلکو به کول تکلیف به هم ځان له ورکړو به ګوتې منظري جوړ کړي او په مخونو په تاندو باندې خو اوس یې داسې کار وکړي چې توبه دې وباسي او الله ته دې فریاد وکړي چې بس ناپوتو کې هم دا کار کړی دی نو ساجې منه د دغه اوږد روایت دی او بیا حدیث کې راځي د الله نبی الربا 70 بابا د سود او یا دروازې دي د ګناه او یا دروازې دي د سود احوانها عند الله کالذي ينكح امه وی هغه کمه ګناه دا ده که یو سړی د مور سره بدکاري کړي دا هغه کمه ګناه ده په اویاو ګناهونو کې کمه ګناه دا ده او بیا بل روایت کې راځي د الله نبی وی درهم ربا یو درهم د سود یاکله الرجل چې سړی وخوري وهو یعلم او د تخپتوي اشد من 36 زانیه وی دا سخته ګناه ده د شپږ دېرشو د زیناکارونه شپږ دېرش ځل سړی زنا وکړي نو هغه دومره غټه ګناه نه ده خو یو درهم د سود یې وخوړ نو دا غټه ګناه ده او بیا مفتی شفیع صاحب ویا وی گوی 1 روپیہ مدرسے کا کھانا وی سود کے 1000 پیسے سے بدتر ہے یہ مدرسے دی 1 روپیہ خوړله نو وی د سود د 0 روپو نه دا بدتره ده ولې دا خو د ټول امت روپۍ ده دله درکړې وې تا په جب کې اچلې دروره او د ځانه د شادوګۍ جوړ کړی او بزوانه دا جوړیږي او دا جوړیږي او ځان له پکې ټیکټې دا کې دا وباسي او روشونه پکې خوري یو جاندې له راغلی کړه چې د ماته دلته یو کس ویل موږ ولا د بس ټیکټ راواغس ویل زه په بس کې نه ځم موږ ویل په څه کې په خره ځې ویل چې نه ماله به د جاز ټیکټ موږ ویل چې لکه د الله بنده ویل چې زما په څه لاس سوي دي اسانې راکړې د خلکو جاز ټیکټ وخېدې نیا دې چېرته به جاز کې تللی و نیکه وروش یې خوړلی چېرته جاندې له دلې او ما ته دې پکې کړي او داسې غوړ پل راشي جاندې لاړ شي سړی سپېری او داسې غوړ لاړ شي ته وایي اوس یې د منګي نه رادرې کوم مزېداري څپلۍ نه وي کړي بوټان هم نه وي کړي رومال ټوپۍ هم نه وي جامې هم نه وي او دلته چې ته خر کې شلېدلی زوړ څادر یې سیزن کې لاړ شي نوی څادر موږ خو هغه یو څادر د شپېته کالی وشو د الله بنده لا يقومون الا كما يقوم الذي نبا پاسی دا سڑے دا خلق سود خوارا
د قبرونو نه الا کما یقوم الذي مگر پشانتا د فاسدلو د هغه سړي یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی د لره جناتو. نو چې د قبر نه را پاڅېږي نو دارنګې لکه سړي چې پیران راشي، چې پیران پې راشي ټینګولی شي، دا چغې او سورې وی او کله خته شو که یو کله ګیره او سال یا کله مخ په څپېړو وی او کله سره. نو دارنګې سودخور به د قبر نه په دې حالات باندې را پاڅېږي د قبرونو نه. من المس د وجې د رسېدلو نه. ابن جوزي ویه د آیات نه معلومه شوله چې استاد یا شیطان د انسان په جسم کې ننوځي. نو ډاکټران حضرات ویا چې ډاکټران یې نه مني که نه صحیح ده، دیو باندې کله راشي بیا د پته لګي نو بیا به یې ومني دا شته دا ننوځي د انسان په بدن کې. حدیث دی ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان د انسان په رګ رګ کې چلیږي، دا په وینه کې چلیږي. نو کوم انسان باندې چې هغه ډېر بېکاره کوي، صحت ته نقصان رسوي. وی دا به د قیامت په ورځ باندې نه ښیه چې دا به ګډوډ کړی لکه شیطان چې ګډوډ کړی. دا ولې ذلک دا د دې د وجې نه، دا لیونتوب د دې د وجې نه دی بأنهم قالوا یقینا دوی به ویله انما البیع مثل الربا، ویل دا غسل او خرڅوله په شانته د سود دی. انما البیع مثل الربا. ګوره اصل کې داسې وه داسې ویله چې انما الربا مثل البیع، ویل دا سوده په شانته حلال دی د ربا. خدای زیاته قباحت ته وله اشاره وکړه چې سم حلال به یې ورته وه، سم حلال د سر یې ورته حرام وانه. نو ځکه یې ویله چې دا به په شانته د سود ده، نه داسې وه چې دا سود په شانته ده بې دی لکه بې چې څنګه حلاله ده داسې سود حلال دی، خو الټه یې کړه ورته. یعنې مطلب یې دا دی بیخي ورته مکروه هم نه ویله. یو کس خوراک ته وی ناستو، دغه مولاو ده حقونو مولاو او کنټوی والا، نو هغه وی ناستو خوراک ته. نو یو کس ورته ویلي چې خوره که نه لکه د جرګې روټۍ وه، ویل هغه ویله چې زه سې مشتبه شی نه خورم شک چې پکې کېږي. ویله بله ورته ویلي چې لکه یقیني حرام وي نو حقه خورئ، لکه په دې کې خو خورئ. نو دا ځینې وایي دا مشتبه نه خورم که نه، نو مشتبه شی نه خوري یقیني حرام خوري. نو دی به متسم یقیني حرام ویله شکي نه خورو، یقیني کار به کوو. حال دا دی وحل الله البیع وحرم الربا. الله حلال کړی و غسل او خرڅوله او الله حرام کړی دی سود. فمن جاء موعظه چاله چې رالی نصیحت قرآن یې واورېدله او د سود منحوست او د ګناه نه خبر شلو من ربه د طرفه د رب د ده نه، نو فانتهی دا منع شلو فله ما سلف. نو الله ویا فله دلرا ما سری سلف چې مخکې کړي. یعنې مطلب دا دی چې اصل مال والا او ګوره هغه زیات وانلی چې 1,00,000 روپۍ دې ورکړې وي او سود یې وي، نو بیا دې پسې 50 سیوا کړی. نو چې 50 یې سیوا کړی دی دا 50 ته کم کا او دقه 1,00,000 ته والا وی خبر شما چې سود خو غټه ګناه ده، نو بس والا خپل سر والا. نو ما سلف زمخ کې چې دې کړي او یاره ته پته نشته د خلکو نه دی اخیستې دي خو اوس مالک نه پیژني. نو زه خیر دی چې مالک یې پیژني نو څه کا واپس یې کا، او که مالک یې نه پیژني نو اقا مقدار به د مال نه درې کې. که ته وایې چې یاره په مال کې به مې 1,00,000 روپۍ د سودي، نو به دا 100 به راغلې خو په نیت د زکات په نیت د صدقې به یې نه ورکوې. ولې ځکه سود حرام دی او که د حرامو نیت په حرامو کې د نیت د صدقې وکړو نو کافر بیا خو دی ورته حلال ووایه. نو سودخور سړی صدقه مساجد په خساره کې ده. نو چې دا صدقه ورکوي سودخور او وی ویل چې ماله په الله ثواب راکړي نو کفر لاله وای دا خو حرامو ته حلال ویلا ثواب خو الله په حلال ورکوي په حرامونو. نو دا به هم نه کوي غټ خسارې سره مخامخ.
نو یو ساجیا ځان ته نه ساته وامره الی الله او کارن ول الله تسپارل شوی دی کو الله ولا سزا ورکیا کو نه ورکیا کو عفو وتکیا کو عذاب ولا ورکیا کو محاسبه وسکیا کو نه کوي بس ز پینډای کیوما یو کس ولو هغه ما پسې ګرځېدلو اسلام آباد کې مې سبق پینډای دراغلم جمعې په ورځ کتب خانه ته جمعات کې ولیدل ما د وزغه په داب سي ګرځم نو مال بزای ما دارالم د مټ نه ونی ونه ملانم بویت لمرورا دویم چت ته وخی جوړم په دویم چت کې کینه ونه ما سړی په جړاش الکه څه چل شوی دی چاره ته چرت بد ویلی دی روپۍ نه چا څخته ولی څه مساله ده ما د وی چې یو مساله کې مبتلا یم مال څه مساله ده و یو ځل می سود وکړ ویل بیا می ویلا چې خزه در باندې صحیح طلاق ای چې با نور نکو ویل په دویم ځل می بیا وکړ وی بیا می ویل چې خزه دې د سیا ویل بیا می مو وی په دریم ځل می ویلا چې خزه در باندې سل کانه یا ویل یو میش پس می بیا مو نو مال نور پکې څه خبره ده خپاک میراث کړي دان نه نه ویل دا به وسکیږي نو مال دا به وسکیږي وسو کوم زما ځنی کانو کوم او مال بل چاله بوزن زه په څو کوم دا به وسکی خو خدای دا بسری کوي لکه جبل خاون ځان لوت دا رسول د اخرت نو هغه خزه د وسم وسد درې څلوري بچی مو شو ناغم ګناه کې دا مخته ده خو مخته کړي نو تعالی خدا شي کار ول اخلاص کړي نو هغه چلاړې نو څوره دې بل حضرت تاسو کړي او پارټنر یو وی چې دا چیرته ویل چې پلانې مدرسه کې هغه را پسیال ترالی ما د ویل ما خو توبه صحیح استلې دا کلاکار وزارت او چې کوم سودی مال په دې مال کې دا هغه څه نو مال داغه د قلار داغه هغه وخت ما ته دا مسله نه معلومه نظام مفتی صاحب العالم زمنګ استاد والت چتراله ناغه ما د سپوز کا وا غوسه کېدو لیکي به نبي امه ولید شپې ولې کله ور میکړه نو بیا هغه فتوا ورکړه چې دا کم مالی د سود دی نو د پته نه د حق مقدار مال بداد د مال له خارج کوي بازار تیو بس خو په نه د صدقې نه د ثواب نه کو نه د صدقې او ثواب خو به کفر دی نو ول دا به درې نام او ته ولا اوسه په ډېری روپۍ وکنه مال د لکاو روپو شه نو د لکاو روپې به چرته لړکی هغه ځوانه چې یو دوه درې کاله وشو هغه پسې د سودخور نه ورپورته شو د سود نه توبه ایستلې وه نامال خو یې درې نه کو حرام نام پسې د هغه نه یو چوړی پورته لاړی نو اوس هم په هغه مردارو کې مبتلا نه الله دې پوهه کا سبق وامر الی الله ومن عاد فاولئک اصحاب النار او چا چې واپس وکړه سود دا سره د دینه چې خبر دی فاولئک اصحاب النار الله وی دا اور والا دی داخله کا د اور والا دی هم فیا خالدون لا دی با په دی اور کې همیشه وس مسله دارا چې سود خور خو کم از کم مسلمان دی نو بیا ولې ویا چې اور کې به همیشه نو یو معنی دا ده چې دې سود ته حلال ویلی نو دا کافر شوی نو بیا چې حلال ته حرام وي نو کفر لاړې نو چې کافر بیا به همیشه جهنم کې به همیشه دویم قول دا دی که دا مؤمن یا نو د خالدون نه مراد مکث طویل دی هم بیا خالدون دی به په دې جهنم کې ډېره زمانه نو بیا ته ډېره زمانه مراد ده او هغه زمانه وساجیه دا مونږ ته نه ده معلومه چې څومره زمانه ده ښه جي هلکه څنګه څه به بس کپېږئ که نه بس دی یو ډوم سلو شوی زه بس به کوې واخر دعوانا الحمدلله